چې یاره داسې به سوځي دا لکه که نه ډېره زیاته 96% ډاکټران مونږ بې دمه شو. زمونږ په لاس کې ښځې مې هغه جړا کوله ټول هسپتال اورېدل لکه باندې خوشحالي وه. مونږ د چالور خور واده نه دی کړی لکه الله یې درته صبر درکړي. وی ابو ما خو اوسه پورې نه وې خو اوس درته وامه چې ما سره هغې کور کې ډېر ظلم او زیاتې کېږي او ما پوره جمع د کلي جمع لکه توډېري جمع چې دی ما دې کمبل کې تېر کړی دی چې دا دومره ښکلې جینۍ ده او دا وسوځېده. حافظ قرآن هم وه تجوید هم کړی نور لکه هغې به ډېر هر څه کې د دیني دغه کې به ډېر حصه اخیسته جي زمونږ نو دې ګوتمې په سر نو زما د زوی کویدن وه نو دې زما لور ورته وویل چې ماما ما له ګوتمې جوړې کړه. نو دغه ټایم کې ما دې ته ووایي ما بچې ځو دا ماما ته مې وله ووایي چې یاره دا لور زه ځان سره بوځم نو دوی چې دا به نه بوځې بس بالکل به دا نه بوځې بس. نو مونږ لاړو د خپل زوی د کویدنې دپاره سامان وراړو چې واپس رالو چې دغه شو نو هغې کې دی څه خپله کې بس د ګوتمو په سر باندې بس مسله جوړه شوي نو چې زه رالم دی خفه و ما دې تپوس وکړو څنګه چل دی نو زما لور یو کمبل راواغستو ډېر سپک غونته کې کمبل و چې مونږ د کلي نه ټایم دا ما راوسته نو فروری میاشت وه 28 تاریخ مونږ کراچۍ ته رسېدلو لکه نو دی وی ابو ما خو اوسه پورې نه وې خو اوس درته وامه چې ما سره هغې کور کې ډېر ظلم او زیاتې کېږي او ما پوره جمع د کلي جمع لکه توډېري جمع چې دی ما دې کمبل کې تېر کړی دی. بس دغه ټایم د زوی له ټلیفون وکړو زوی سره څه خبرې مبرې وکړې او بس دې کې دی راپاسېد تاسو خپل کور کې زما بې عزتي کوئ زه درنه ځمه نو ده ووایي جي چې زه درنه ځمه بس دی را روان شو او زما لورې پرېښوده هلته کې او 20 ورځې پس بیا د ده یو ورواره دی هغه ټلیفون وکړو جي زما لور له وایي ماما دی سهار راځي او مازدیګر به واپس راځي کلي ته او که ته ورسره نه راځې نو دی زوی له واده کوي ولې چې د هغې هلک خپل د ماما لور خوښه وه او واده چې دی زما لور سره کړی وه او هغه د ماما لور د بل په نکاح کې هم وه بل په نکاح کې وه دی 2.5 لکه روپۍ ورکړي دي هغه یې خلاصه کړې ده هغه هم موږ سره ریکارډینګ کې شته چې یاره موږ د هلک کینسر دی نو موږ یې ځکه خلاصوو چې دله واده نه شي زه یې زوی له نه کوم. هغې نه پس جي بس دا دی رالو بس 20 ورځې پس بیا دوباره رالو دی بوتلو دا زما لورې ځان سره بوتله او په 22مه ورځ دی په کور کې دننه وسوځېده جي د مالا 10:10 بجې وې 9 تاریخو 2024 د جون میاشت وه او ما ته وایي چې ستا لور ځان باندې پټرول واچول او ځان یې وسوځولو. بس خدای شته زمونږ د لور هغه خبره چې مې واورېده نو بیا زمونږ لاس خپو کې څه دم نه و چې مونږ څه وکړو. ښځې مې څه چل دی ما دغسې چلو شو خیر هغه وخت یې تېر شو مونږ باندې او مونږ بذریعه ټرین ولې چې زه یو سرکاري نوکر یم هلته نه پنشن هلمه ما سره دومره پیسې نه وې چې زه جاز کې راغلی وی او نه مونږ له دا نوریت و چې یاره دا څومره سوځېدلې ده څنګه سوځېدلې ده او هغې نه پس د مونږ سره دویمه څه خبره نه ده کړې بس ټلیفون یې بند کړی دی او چې زه مونږ دلته سټیشن ته رالو نو مونږ به جهانګیري کې کوزېدو جي خو څه کسان و خپل ولي کې و عزیز ولي کې و والا د تره زامن کېږي او دغه ټایم کې چې لکه مونږ ټرین ته ختو نو دې نه مخکې لکه چې د سوځېدو خبر رالو ما دلم ټلیفون وکړو ما مصدق ورشه وویل چې دا جینۍ څنګه سوځېدلې ده وایي زه بازار کې یم زه به ځم نو زه به تپوس وکړم ده بیا وروستو ما سره رابطه وکړه خو وخت ډېر تېر شو مونږ په سفر کوو سفر هم خدای شته مونږ ته پته نه لګي چې سفر وکړو څه شی لکه دومره اوږد سفر غم کې رالو که نه دغسې او بیا هغې نه پس چې دی مونږ جهانګیري په ځای مونږ نوښار کې کوز کړو دغه په لاره باندې پوه کړو چې ته ګوره مونږ در سره ځو او ته به هلته کې چا سره جنګ جګړه غویمې دغه به نه کې لکه زمونږ بې عزتي به نه کې لکه بس مونږ لاړو چې څنګه مونږ دننه لاړو خپل لور ته چې مو وکتل نو بیا زمونږ خو په ذهن کې هم داسې نو چې یاره داسې به سوځي دا لکه که نه ډېره زیاته 96% ډاکټران مونږ ته بیا وروسته ووایي که نه هغه وخت خو څه غږ ونه کړو هغه خو مونږ چې لور ته وکتل مونږ بې دمه شو زمونږ په لاس کې ښځې مې هغه جړا کوله ټول هسپتال اورېدل لکه او خیر هغه وخت یې تېر شو بیا دا چې کوم عزیزان را سره تلو دی واپس رالل مونږ هلته پاتې شو مونږ د خپل د لور په تیماردارۍ باندې ولګېدو بیا زمونږ هر څه ایر شو چې مونږ څه وکړو دا څنګه پرېږدو 1 منټ له د پرېښودو نه وه
اولاد ډېر خوږ شوی دی جي ما سره ډېر زیات ظلم شوی دی نو زه دا وایم چې دا جینۍ که د دی لکه داسې څه اختلاف او دغه وخت سره چې دی څنګه را روان و ما به ټلیفون وکړو دې سره خپل هغه وخته پورې موبایل نو نو ما چې به دې له ټلیفون وکړو نو دې ماما پې داسې لاس واچولو وګوره زما بچی سوره خوشحاله ده او نیمه ګنټه یا پاو وخت یا شل منټه به مونږ خبرې وکړې خو موبایل د ماما و نو بس هغه موبایل به بیا د ځان سره نو رابطه لکه د لور نه وه او لور مونږ ته هم څه داسې هغه وخته پورې حال نه ویلی دا خو چې کراچۍ ته راله نو دې کې ما تاسو ته اول وی که نه هغه ټول حال ووی خیر سپتال هغه وخت تېر شو دا وفات شوه په 14 ورځ او په 2 ورځ چې څنګه مونږ راورسېدو مونږ ته ډاکټرانو سهار چې کوم رون باندې ډاکټران دي د شپې چې کوم وي هغوی دغه وي دا 96% وسوځېده د دې د بچ کېدو چانس نشته زه تاسو ته ځکه وو چې تاسو ته پلار یې ما یاو جي نو ما جي مونږ خو نن را رسېدلي یو مونږ له تاسو وایي دا هغوی لکه ګیس لیکلي دي اسپتال کې ما له پټرول ولیکئ که نه جي وایي نه هغوی چې څنګه ترتیب نور اسپتالونو نه جوړ کړی که نه توډري ته اول بوتلې وه توډري نه بیا باچا خان میډیکل دی دا ثوابۍ والا چې کوم دا ثوابۍ نه دا شاه منصور والا چې کوم دی دې نه دی ریفر کړی د هغه کاغذونه مونږ سره شته نه دی کمپلیکس اسپتال له بوتله پېښور کې چې کوم دی نو مونږ ښار کې پېښور کې جي ریډ او لوی اسپتال چې کوم دی د سوځېدو والا بانس اسپتال ورته وایي که څه انګلیش خو ماله نه راځي هغې کې نو مونږ ورسره 11 ورځې تېرې کړو خو دې جینۍ به سره مونږ ته کتل او هسې داسې خوشحاله وه روی خوشحاله و لکه مونږ به هم هغې له کتل خپل مونځ دس به مې کولو دعا به مې وله کوله بس دې کې دې دا ووایي چې زما موبایل کور کې دی هغه راړئ چاته ووایي خپل دې مامي ته یې ووایي مامي هلته کې و اسپتال کې و دا خاوند یې هم هلته کې و او د مونږ خو لکه داسې و چې بس مونږ خو په څه نه پوهېدو که نه بلکل لاس خپو مو کار نه کول نو دې موبایل راوغوښتو بیا دا په 8مه ورځ بره واډ کې شفټ شوه 7 ورځې که 8 ورځې دا ښکته وه ایمرجنسي کې ایمرجنسي ډاکټرانو بره نرسو ډاکټرانو په دغې باندې به بحث کولو چې دا دومره ښکلې جینۍ ده او دا وسوځېده او دا حافظ قرآن هم وه تجوید هم کړی نور لکه هغې به ډېر هر څه کې د دیني دغه کې به ډېر حصه اخیسته جي زمونږ کور کې بل زما مشر اولاد و لوڼو کې ړومبنۍ خوشحالي وه مونږ د چا لور خور واده نه دی کړی لکه الله یې درته صبر درکړي اوس څه انصاف غواړئ څه لپاره په میډیا باندې دا بیان ورکوئ د خپل لور دغه تصویران څه لپاره شیر کوئ په دې مو پوهېږئ جی زه وایم چې ماله انصاف میلاو شي بل ما سره زیاتې دا شوی جي چې لکه زما لور چې هلته وفات شوه ما د عزیز رشته دارانو چې کوم ټلیفون وکړو نو ما د 2 بجو ټایم جنازې ښیو او ډومبې ما یې زه کراچۍ ته بوځم هغوی وی جي کراچۍ ته مو بوځه دا خو ډېره سوځېدلې ده ولې چې ما ته خو پته نه وه خو ما خو دا بوتله نو هغوی له پته وه چې دې کې به میډیکل کېږي نو هر څه به راښکاره شي د 2 بجو ټایم چې دی هغوی د 11 بجو کو د ما نه یې تپوس نه دی کړی بس دا یې راته 11 کوم بس 11 یې کوي دا به خرابه شي ما ده صحیح ده هغه جینۍ هم دی دغسې لکه ثبوتونه یې ټول ختمول ما سره وخته سره دوکه شوې ده جي او بس زه انصاف غواړم زه د دغه ډېر شکرګزار یم ستاسو او د کې پي کې چې کوم آی جي دی آی جي صاحب چې کوم یو درخواست ټوکړه ما د کراچۍ نه ورکړې وه بذریعه ډاک هغې باندې الله پاک دومره کار وکړو چې دی ګرفتاره شو خو دی اوس ضمانت کې دي او ټرایل اوس شروع دی جي هغې کې هم تاریخونه راځي تاسو اوس وایي اثر رسوخ ډېر زیات دی جي زه دا وایم چې دی هلته دروغ ولې لیکلي دي چې مونږ له تاسو ووایي چې یاره دا جینۍ په پېټرولو سوځېدل تاسو وایي زما لور ده ستاسو د کور عزت وسوځېده نو بیا 2 خبرې ولې کوئ په دې کې تاسو شکمن یې په دې باندې تاسو انویسټیګیشن پکار دی چې موږ ته د پوره تحقیق راشي او دغه باندې هم کومه چې یاره دی چې مونږ ته ووایي چې ستا جینۍ په پېټرول وسوځېده نو مونږ خو دی سره دویمه خبره نه ده کړې مونږ خو خپل راله حادثه راله هر قسمه حالات په انسان په 4مه ورځ باندې دی مونږ له کور ته رالل وایي باراني کسان به نه کېنو هغه هم دې کې شته لکه دې ریکارډینګ کې شته دی جي هغې کې دی ما ته ووایي جي چې ستا چې کم لکه مونږ ورته ووایو که نه چې مونږ به خپل حکمیر الو ولې چې د دې اولاد نشته مونږ ته چا داسې خبره وکړه نو مونږ به دا الو او مونږ له لکه نو ده وایي صحیح ده کوړه خټک ته به لاړ شو سبا سهار د حقانیې ته او د شروع ورځ وه دې کې چا مونږ ته دا وایي چې اول سامان راړئ مونږ ورته چې مونږ به اول سامان راړو
سامان له چې لاړو سامان مو صوفه وه ډبل بیډ و دا غټ غټ څیزونه چې راواغېستل نری سامان چې پاتې شو د لوښو لرګو کې نو هغه چې دی بس دی دننه رالو زما ګریوان یې دلته نه ونیولو خور هم ورسره لکه زما کور والا د ده خور ده مال یې هم کنځلې وکړې ډېرې زیاتې د مور د خور او هلکان داسې غولي کې ولاړو یو دوه درې لکه هلکانو یو علي محمد نوم دی یو اظهار نوم دی یو حیات محمد او وایي هلکان ورشي اوس د مشین راوالی او ما ته وایي وځه ګوي نو اولم دی وایي نو بس دغه ځای کې زمونږ شک شو که د مونږ کراچۍ ته لاړو بیا کراچۍ نه مو دا درخواست ورکړو او دې ځای پورې الله پاک دا الله د خیر وکړي الله به خیر کړي الله به تاسو له انصاف درکوي انشاءالله مونږ دا شک وکړو چې د ولې کور کې مونږ زمونږ بېعزتي مو کړه زمونږ لور هم لکه کور کې مړه کړه او بیا زمونږ هم بېعزتي وکړه نو خامخا یو انسان دی هغه شک خو کوي نو بس مونږ بیا دی باندې لکه دا اف آی آر نه کېدو نو 22 په تور باندې اف آی آر وشو او جج صاحب الله دې خوشحاله ساتي